نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزتمند مسلمانانو موږ ان شاء الله تعالی نن دا بیان کو چې کوم انسان د اختر پشپ باندې د الله جل جلاله عبادت کوي نو د دې څومره فضیلت دی نو الحمدلله موږ تاسو رمضان المبارک روزي ونیسلې او تراویح هم پکې کو د الله جل جلاله عبادت هم پکې کو قران کریم مبارک تلاوت هم پکې داو کو نو الله جل جلاله موږ تاسو راضي کو اوس موږ تاسو له پکارداري چې د اختر پشپ باندې موږ الله جل جلاله عبادت کو چې الله جل جلاله موږ رضا کو نو چې کم انسان د اختر پشپ باندې عبادت تبارک تعالی کینو پدې باندې شیطان ګوري سګي هغه خپکیږي نو موږ تاسو له پکارداري چې رمضان المبارک کې عبادت وکړو د اختر پشپ باندې موږ تاسو له عبادت ته پکار دی ځکه رمضان المبارک روزي چې تیریږي او د اختر شپه راشي نو امام غزالی رحمه الله تعالی په کتاب کې لیکلي مکاشفۃ القلوب کې چې هر کله د اختر شپه شي نو شیطان چغو باسي نو دا نو ټول شیطانان وتراغون شي ویسه چلې دا دومره لوی چې عادي واله نو دا شیطان وتوای چې ګوره د اختر شپه شو پروردگار عالم د انسانانو ګناهونه معاف کړو پروردگار عالم د انسانانو تمغفرت وکړو اجر او ثواب پروردگار عالم دې د رسول الله مبارک امتیانو لورکو نو اوس تاسو له پکارداري لازم دی په تاسو باندې چې تاسو د رسول الله مبارک په امتیانو باندې ګرځئ او خواهشات دا وتخیسته کوي چې دی په ګناهونو په لذتونو کې چې کم دی دا ورننوځي نو وګوره تاسو چې هر کله د اختر شپه نو دا لکان دا ټول چې کم دی بازارونو ته ورځي او زی مارکیټونو ته نو دا د سترګو زیناونه دي نو دا د هغه شیطان مونږ تاسو ته یعنی هغه ګناهونه غیسته کې مونږ تاسو ګناهونه کو حالان کې د اختر په شپه باندې چې کم انسان الله ته دعا کوي پروردگار عالم دا دعا کوي او کم انسان چې د اختر په شپه باندې هغه عبادت الله کوي الله په دې باندې جنت واجب کوي حدیث مبارک کی راضی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کم انسان پنځش په هغه رون کړي او پای کې د الله عبادت کو دا انسان باندې د الله تعالی جنت واجب کوي پای کې اول نمبر یوم الترویه دا یعنی یوم الترویه اعرض د چې هغه تم ذل حج دا او دویم نمبر یوم العرفه دا د عرفه پر د غټ اخترنا یو ورځ مخکې د شپه چې انسان رون کې پروردگار عالم په د انسان باندې جنت واجب کو او دریم نمبر هغه د وړو کې اختر رضا انسان د وړو کې اختر پشپه باندې هغه عبادت د باری تعالی کو او قرآن باندې عبادت کو دم خبره ده خو د اختر پشپه باندې عبادت ته الله تعالی کې نو دا انسان باندې الله جل جلاله جنت واجب کو او دریم سلورم نمبر هغه د غټ اختر شپه ده چې په هغه باندې عبادت ته الله تعالی کې نو په دې انسان باندې الله تعالی جنت واجب کو او پنځم نمبر شعبان المبارک پنځمه هغه شپه ده په دې شپه باندې یو انسان د الله جل جلاله عبادت کو پروردگار عالم په دې انسان باندې جنت واجب کې نو موږ تاسو لا بلکې تمام امت مسلمه لا دا پکار چې موږ تاسو د الله تعالی نافرمانی نه د اختر پشپ باندې دا ځان اوس اتو دا کامیاب انسان دی او د الله جل جلاله عبادت کو الله جل جلاله دې موږ تمام امت مسلمه ته په دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي